علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به سوات کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده د ظلم انتها شوې پلار او د 2 کالو ماشوم زوی ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شوي دي چا قتل کړي دي په څه وجې قتل کړي آخر د دوی ګناه څه وه دوستانو دوی سره آخر د چا داسې دښمني وه چې په دوی باندې په لاره کې فایرنګ وکړو او دوی باندې یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړل ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم خو چې تاسو د نورو معلوماتي ویډیوګانو نه ځان خبرول غواړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د انشاءالله څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي سوات کې د ظلم انتها شوې ده مونږ آخر داسې کمې زمانې ته پاتې شو چې مونږ په لارو باندې روغ نه شو تللی مونږ چې په لارو باندې ځو زموږ زندګۍ ته خطره وي آخر نه زموږ دښمني وي نه زموږ چا څه ردې بدې راغلي وي نه چاته کنځلې کړې وي نه چا مونږ ته کنځلې کړې وي خو بیا په مونږ باندې هغه عملي کېږي او په هغه عملو کې مونږ ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کېږو دوستانو همدغه رنګې سوات کې پلار او زوی په لاره باندې روانو په دوی باندې فایرنګ وشو او ډېر زیات بېدردۍ سره قتل شول چې کله قتل شول د هغه قتل یې نامعلومه نوم ورکړو دوستانو پولیس چې کله دغه رنګې واقعي وویني او دغه رنګې واقعي سیکي او کسان نشي معلومولی نو بیا هغې له نامعلومه نوم ورکړي دوستانو هغوی ته پکار دي چې دې ته نامعلومه نوم نه ورکوي دې ته د دې پوره تفتیش وکړي د دې هغه ظالمان قاتلان راونیسي د هغوی نه د پوښتنه وکړي چې تاسو په دوی باندې داسې عملي ولې کوئ دوستانو الله دې موږ ټولو ته مغفرت نصیب کړي الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي الله دې زموږ زندګي ته چې کومه خطرې وي الله یې زموږ د زندګۍ نه هغه خطرې ختمې کړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د انشاءالله څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام